बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैन स्टाउस द इखलास वेलफेयर अर्गनाइजेशन खादिम इलियास सहारा او ملګرو د بټخیلی دا بچیان تاسو د اختر په ورځ لیدلی او حاجره بچنګای چې کم دی د کور مخې ته په خانه کې کم پاپړې خرڅولې چپس چنچور وغیره خرڅوله او د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په پرده باندې موږ هغه سامان هغې ماشومانو ته ورکړی او دوی ته هم دا واده کړی و انشاءالله چې دا بچیان به راتلونکي وخت خپل سکول کوي خپله مدرسه به کوي او میوې به نه خرڅوي د ژوند چې کم دوی دا بوج په ځان باندې نیولی دی چې هم د کور له به میوې چپس چنچور خرڅوي مزدوري به کوي نو انشاءالله دا وخت د دوی د مزدورۍ نه بلکې دا د دوی د مدرسې دی د دوی د سکول دی د دوی د تعلیم دی څنګه چې تاسو کتلي وه د دې بچیانو بابا په 15مه روژه په حق رسېدلی او د اختر په اوله ورځ سهار دوی راوتي وو بهر یې میوې خرڅولې د هغې وجه دا وه چې په دې کور کې 4 کسان ژوند کوي 2 دا بچیانې دي یو د دوی مور ده چې هغه هم معذوره ده په خپو باندې او یو ورسره د دوی نیا ده د دوی روریان داسې نشته د ګټې وټې سامدن هېڅ ذریعه نشته د هغې مجبورۍ له کبله دا بچیان د اختر په سهار راوتي وو او بهر د کور مخې ته دوی کم چنچور چپس وغیره خرڅول الحمدلله هغه ورځ د دوی اخرنۍ وه هغه پروګرام تاسو کتی شئ چې هغې ماشومانانو باندې هغه سامان تقسیم کړو دوی ته هم څه پیسې ورکړې خو کله چې پروګرام نشر شو نو زموږ غیرتمندو پښتنو مسافرو د دنیا د ګوټ ګوټ نه که په پاکستان کې دننه دي د دوی سره خپلې ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکې کړې او یو معذرت به زه ستاسو د ټولو نه کوم چې د اختر په ورځ موږ کوم مسافر جوړولی وو خو څه خبرې داسې راشي چې زموږ هم مجبوري شي کنه هغه پروګرام ما ته خپله هم داسې ښکارېدو چې د اختر په ورځ هم مسافرو له یو داسې درد ورکول ډېره نامناسبه وه خو بل طرف ته که وګورو نو د دې بچیانو درد د دوی د ژوند سخت او هغه هم دومره زیاتې وې چې د مسافرو باندې یو ځل بیا مونږ یو سخت پروګرام نشر کړو او هغوی چې کم د دې بچیانو سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړي دي نو الله تعالی دې زموږ د مسافرو په ژوند کې تل عمر داسې راحتونه داسې خوشحالیانې او داسې د ښایسته سهارونه او ماښامونه نصیب کړي لکه کومه خوشحالۍ چې نن د دې بچیانو باندې راغلي دي کومو مسافرو چې څومره پیسې شریک کړي دي هغه لیست به در سره شیر کوو دې بچیانو نه به هم یو څو تپوسونه کوو زموږ سره څنګه هغه خور دا وخت کور کې خوش ته خو مونږ کېنولي نه د پروګرام کې څه وجه ده هغه ټولې خبرې به ستاسو سره شریک کوو دا بچیان هم یو څو تپوسونه کوو زموږ سره اوسئ ملګرو زنګ سره چې کم د پاکستان لیست دی نو غفران صاحب د دوبۍ نه 5000 روپۍ بخزاده صاحب د سعودي عرب نه 1550 روپۍ محمد علي صاحب د عمان نه چې څنګه ریګولر ډونر دی 5603 روپۍ نیاز علي صاحب د یو کې نه 24000 روپۍ او نور زمین صاحب ابو عریشہ لاسٹ نمبر 796 دی لاسٹ نمبر 039 دی او لاسٹ نمبر 362 دی او لاسٹ نمبر 348 دی ټوټل دی زموږ سره 4700 روپۍ د سعودي عرب نه لګېلي دي نور زمین صاحب او دغه ملګرو یونس صاحب د بجیرې نه 2000 روپۍ صدا فاونډیشن د طرف نه 5000 روپۍ په ایزي پیسې میله شوي رشید صاحب د قطر نه 5245 روپۍ محمد عارف د پاکستان کې ایزي پیسہ 1000 روپۍ نامعلوم یو ملګری دی چې 400 روپۍ پاکستانی په ایزي پیسہ را لګېلي خادم حسین صاحب د پاکستان کې ایزی پیسہ 1500 روپئے عبدالودود صاحب 2001 بچے کے لیے اور 2000 دوسرے بچے کے لیے 4000 روپئے را لګېلي دی 2000 روپئے دی ماشومان دپاره رضا الله صاحب 5000 روپئے پاکستان کی خیسر رحمان صاحب 13226 چې په دوو کورونو تقسیم کړي نو 6613 روپئے موږ دې کور ته اړولي دي د اټلي نه او محب الله صاحب دی چې 10000 روپئے را لګېلي بیا زنګ سره دی لاست نمبر 5830 د شارجې نه 1383 روپئے را لګېلي دي ملګرو څنګه سره د عمران بھائی لیسټ د ریاض سعودي عرب نه ابو فهد بنيري 100 ریال اکرام الله 100 ریال محب الله صاحب 100 ریال لاست نمبر 7266 300 ریال لاست نمبر 9586 50 ریال لاست نمبر 7266 300 ریال همایون 100 ریال لاست نمبر 4754 100 ریال لاست نمبر 94 37 360 ریال نامعلوم 10 ریال یو بل نامعلوم ملګری دی دغه طرف نه 2 ریال لاست نمبر 96 17 150 ریال لاست نمبر 35 1900 ریال فردوس 25 ریال وکیل 50 زرولی 100 لاست نمبر 0597 100 لاست نمبر 906 120 فضل محمد 48 صدیق 102 عزیز الله سے 50 ریال عزت خان 50 عبدالعزیز صاحب د طرف نه 5 ریال دی بچیان تر لګیلی څنګه سره بختروان صاحب دی د تبوک نه چې لاست نمبر دی 55 95 100 ریال لاست نمبر 0213 10 ریال بلال صاحب 10 ریال پرویز 20 ریال او عمر زمین صاحب 30 ریال بیا څنګه سره د ابرار بھائی لیسٹ د سعودي عرب جدې نه چې لاست نمبر دی 508 200 ریال لاست نمبر 119 50 ریال لاست نمبر 630 100 ریال مسلم خان 100 ریال فضل قیوم 20 ریال مشتاق 200 ریال زیور خان 505 ریال لاست نمبر 410 50 ریال لاست نمبر 888 50 ریال نامعلوم 100 ریال امتیاز صاحب دی چې 800 ریال یې والا کړي 400 دی ماشومان لا 400 د بریکوټ ماشومې دپاره کوهستان خان د طرف نه 100 ریال امیر ادم خان 100 ریال لاست نمبر 657 50 ریال او عثمان بھائی د طرف نه 50 ریال
ښه زموږ سره سمیع الله صاحب دی د سعودي عرب د واسر نه، ذاکر الله جلاله 200 ریال، بلال صاحب 5 ریال، اختر علی باډوان 100 ریال، فیصل خان 30 ریال، بلال 20 ریال او نامعلوم یو ملګری دی چې 5 ریال. بیا زموږ سره سمیع الله صاحب دی د دمام نه چې هغه ته سجاد بھائی حواله کړی دی 50 ریال، سلیم صفوه 50 ریال او محمد معاویه 20 ریال. بیا زموږ سره پلکنا صاحب دی د ریاض سعودي عرب شمیسی نه، لاست نمبر 345 200 ریال، لاست نمبر 5344 505 ریال، نامعلوم 50 ریال، براول 50 ریال او لاست نمبر 2363 100 ریال. بیا زموږ سره دی نعیم الله او جان بادشاہ د یمبونا، نعیم الله او جان بادشاہ لیست په یړ لاغلی دی د یمبونا. سہیل بقاله 120 ریال، فضل منان 10 ریال، ریاض 50 ریال، نامعلوم 50 ریال، عقیل خان 20 ریال، نور زیب 5 ریال، نامعلوم 30 ریال، سمیع الحق 10 ریال او نامعلوم یو ملګری دی چې 50 ریال حواله کړی دی. بیا زموږ سره سلیم صاحب لیست دی د سعودي عرب نه چې فیاض الحسن د طرف نه 100 ریال او حمزه صاحب 20 ریال، مبیر بھائی د طرف نه هم 20 ریال. بیا زموږ سره مسعود الرحمن صاحب لیست دی د ابوظبي نه چې یاسین صاحب ورته حواله کړی دی 50 درهم. عثمان صاحب لیست دی زموږ سره د پجیرې نه چې سید علي ورته 200 درهم او یو نامعلوم ملګری دی هغه ورته 15 درهم حواله کړی دی. د دې علاوه زموږ د ممتاز احمد بھائی سره په پجیره کې یو ملګری دی چې عجب خان صاحب د میدان سیمې سره تعلق لري 1000 درهم او یو بل نامعلوم ملګری دی چې هغه ورته 20 درهم حواله کړي دي. بیا زموږ سره فضلي سبحان صاحب لیست دی د دوبۍ نه، سبحان علي صاحب طرف نه 20 درهم، کیپټن ابراهیم 50 درهم، جانزیب پند کے لیے 100 او 100 د دې کور د پاره درهم. بیا لاست نمبر 502 دی چې 100 درهم ورکړي دي او عزیز خان د طرف نه 100 درهم دی بچیان ته رالیږلي دي. زموږ سره اقرار بھائی دی د دوبۍ اورلانس نه، شیر الله صاحب 100 درهم، نامعلوم 10 درهم، سلیم خان سوات والا 40 درهم او سیف الله صاحب چې کم 500 درهم ورکړي چې 250 بریکوټ ماشومې د پاره او 250 د دې ماشومان د پاره رالیږلي دي. بیا زموږ سره سلمان صاحب لیست د دوبۍ نه چې شیر نواب کوسټر ډرایور والا ته ورکړي دي 500 درهم او لاست نمبر دی 2466 115 درهم. بیا زموږ سره سبحان الله صاحب دی د شارجې نه، لاست نمبر 448 200 درهم، لاست نمبر 200 600 درهم، لاست نمبر 745 30 درهم، لاست نمبر 856 30 درهم، نامعلوم 15 درهم، یو بل ملګری دی نوم یې نه اظهار کړی 10 درهم، بخنواز صاحب 10 درهم، شوکت صاحب 15 درهم، لاست نمبر 59 60 20 درهم، عباد الرحمن 100 درهم، اسماعیل 50 درهم، شوکت اجمان 170 درهم او لاست نمبر 404 دی زموږ سره چې 10 درهم دی بچیان لره لګلي دي. بیا زموږ سره رحیم زاده صاحب دی او مشتاق صاحب دی د مصفا نمبر 47 نه، رحیم زاده او مشتاق صاحب، نامعلوم ملګری دی 60 درهم، لاست نمبر 96 47 50 درهم، لاست نمبر 91 23 160 درهم چې دو 320 درهم ورکړي دي، 160 د بریکوټ ماشومې او 160 د دې ماشومان لپاره. غلام محمد صاحب 10 درهم، سید حبیب 50 درهم، اشرف علی 10 درهم، سلیمان دیره والا 320 درهم او لال زاده بھائی د طرف نه 10 درهم. سلیمان چې کوم ملګری دی دوی په خپلو کې په دیره کې چې کومه چانده کړې 320 درهم ټول. ښه بیا سره د اکرام صاحب لیست د بحرین نه، اکرام صاحب د بحرین نه پیز یاب بھائی 30 دینار، نامعلوم بھائی 2 دینار، خلیل بھائی 12 دینار، حافظ بھائی 2 دینار، رحیم زیب بھائی ته یو ملګری ورکړي دي 5 دینار او رحیم زیب بھائی ته یو بل ملګری ورکړي دي 20 دینار چې ټوټل 71 دینار دی جوړ شوی. بیا سره معراج ولی صاحب دی د ملیشیا سراوی نه، لاست نمبر دی 56 67 50 رنگی، سعید الله خان 10 رنگی، لاست نمبر 99 80 20 رنگی، لاست نمبر 14 16 50 رنگی، لاست نمبر 42 24 20 رنگی، لاست نمبر 0 42 20 رنگی، لاست نمبر 31 99 20 رنگی، لاست نمبر 85 93 50 رنگی، ټوټل 240 رنگی دی. بیا سره عالمگیر ایمل دی د ملیشیا جوهر بارونه چې لاست نمبر دی 46 43 120 رنگی او لاست نمبر دی 44 14 150 رنگی. بخش عظیم صاحب لیست زنگ سره د سعودي عرب یمبونا چې لاست نمبر 19 94 دی 100 ریال، انور زیب سے 200 ریال، لاست نمبر 19 20 رحمت شیر بھائی 12 ریال او بخش عظیم سے د طرف نه 50 ریال، 382 ریال ټوټل د بخش عظیم صاحب لیست زنگ سره جوړ شوی دی. خملګرو تاسو لیستونه واوریدا او دا ماشومان زما سره یوازې بده ناستې دا وخت کې د دې مور هم کور موجود ده او یو ماما یې هم زموږ سره دا وخت موجود دی په موقع باندې، خو هغه موږ په دې نشو کېنولی څنګه چې موږ تاسو ته خبره وکړه چې 15مه روژه د دې بچیانو چې کوم بابا هغه په حق رسېدلی دی نو مناسبه نه ده او کم چې د اسلام او زموږ د دین زموږ د مذهب په دایره کار کې موږ هغسې کارونه کوو موږ هغه خور مناسب نه ګڼل چې زموږ سره په دې ویډیو کې کینی کم چې د هغوی 4 میاشتې 10 ورځې عدت سلسله کې دا بچیان زموږ سره ناست دي. جویریا بچې څنګه یې؟ स्कूल ته ځې؟ स्कूल کپڑے پیزار هر څه گزاره شوي ده؟ میوې خو اوس نه خرڅې؟ نه. د هغې نه بعد بیخي نه یې وتې؟ نه. او وځې به که نه به وځې نوره؟ نه. نه وځې؟ نه.
سکول مدرسې ته ځې ها ښه دا راته ووایه دا کوم نومونه چې مې واخیسته تا نومونه واورېده نو داسې درته څه اندازه لګي چې 100 روپۍ به اوس تال درکوم نه ولې اول خو په هغه ورځ ما ستا نه تپوس وکړو د اختر په ورځ نو تا وایې غریبي م ده ځکه مې وخرڅوه که نه یاد دې دي اوس خو ګورې ماشاءالله الله دې بابا وبخه دعاګانې به ورته مونږ او تاسو ټول په شریکه کوو خو ګورې ډېر زیات مالداران یې زما سره اوس ډېرې پیسې تا ته پته شته حفصه بچی ته څنګه یې خو یم په هغه ورځ تا ډېر زیات د اختر ورځ او خاندل دي که نه اوس تا ته پته شته څونه ډېرې پیسې تاسو راغلي دي څونه دي څونه در راغلي مالداره یې ښه څونه مالداره یې زما نه ډېره یې ښه سکول ته ځې او مدرسې له ځې کومو ترکان چې ول پیسې را لګېږي هغوی ته به دعا کوې څه به ورته وایي الله دې خوشحاله دعاګانو کې به دې یاد وي که نه چې لمونځ کې سبق له ځې ها جویریا بچې کم لیسټونه چې ما پړاو کړل تاسو لا ټوټل ستاسو کم ترګان چې دي که نه هغوی د لا لېږلي دي 3,52,046 روپۍ څونه 3,52,046 ښه چا چې پیسې را لېږلي دي هغه ستا ټول ترګان دي ماماګان دي ټول مسافر دي د خپلو کورونو نه بهر دي نو هغې خلکو ته به څومره دعاګانې کوې ته به څونه دعا کوې څنګه مور به څونه دعاګانې کوې او څه وینا دي ورته خدای دې خوشحاله کړي مسافر دی الله دې خپل کور ته خوشحاله راولي الله دې خپل بچو ته دغه کړي زموږ سره دونه مرستې وکړي الله دې دې څه وکړي زموږ سره چې چا مرسته کړې الله تعالی دې بدلې ورکړي ښه ملګرو دا ماشومانان دي تاسو ته پته ده او خو بیا هم ماشاءالله ډېرې قابلانې ماشومان دي د سکول د مدرسې چې کوم د دوی مونږ تپوس وکړو نو ډېرې زیاتې قابلانې دي او الحمدلله کومې ټوټل پیسې چې دوی له راغلي دي 3,52,046 روپۍ نو زموږ به کوشش دا وي انشاءالله چې دا والا په داسې ځای کې ولګو چې دوی له دې کور له سامدن نه ځي او داسې نه وي چې دا ماشومانان سبا بیا په ټوکرۍ په سر نه ګرځوي په لارو کوڅو کې چپس چنچور یا میوې نه خرڅوي بلکې په دې پیسو باندې دوی له دومره یو انکم راځي دومره څه پیسې ول راځي چې د دوی خپل تعلیم د دوی مدرسه د دې کور چې کوم اخراجات دي چې هغه به پوره کېږي انشاءالله نو چې د دوی ګاونډي دی دلته کې عمران بھائی دا خو زموږ سره په موقع موجود دی او د دوی سره په چم ګاونډ کې ژوند تېروي یو داسې انسان دی چې سعودي عرب نه راغلی دی مسافر دی خو اوس په وطن کې دی نو کوشش به دا کوو چې د دوی په لاس باندې یا د دوی سره رشته دار دی دلته کې د هغوی سره به مونږ د دې بچیانو دپاره دا پیسې داسې انویسټ کوو انشاءالله او ستاسو سره به درېیمه کړۍ شیر کوو عمران بھائی دا خو زموږ سره موجود دی دونه به هم یو څو تپوسونه کوو السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام عمران بھائی د دې ماشومانانو چې کوم پروګرام مونږ نشر کړی د اختر په ورځ د کور په اړه باندې یو دوه څلور خبرې راته وکړئ یار اول خو به ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دې کور له رالی دا تاسو معلوم کو او دا داسې یو کور و چې بس په دې غریبانانو باندې ډېره سخته وه او ستاسو په د الله په اسره باندې ستاسو په اسره باندې د دوی هغه سخته راشوه او اوس ماشاءالله ډېر خوشحاله م دی او ډېر دعاګانو کې م یاد ساتي د دوی هغه مور هر ټایم دعا کې تاسو یاد ساتي مسافر یاد ساتي او الله دې ټول مسافر خوشحاله ساتي چې یاره لکه د داسې غریبانانو مدد کوي او د داسې غریبانانو سره لاس امداد کوي نو الله دې هغوی ټول خوشحاله او آباد لري نو په دې کې څه هغه نشته دی تاسو د وړاندې د دغه کور هم تاسو ولیدو د دوی د هله ځلې تاسو ولیدې نو انشاءالله چې د دې نه بعد به د دوی مسله انشاءالله چې ښي او دا کمې پیسې چې تاسو یادې کړې د دې بس تاسو به د دې سره روزګار په دې ول روان کوي چې یاره د دوی له میاشتې څه آمدن راځي د دوی د میاشتې څه خرچه راځي دوی له هغې نو دا کور به انشاءالله مخ په وړاندې روانې دا ماشومان دي د به سکول ته ځي سبق وایي دغه به کوي که نه نو هغه له دوی هغه سلسله به الله روانه کړي او انشاءالله روانه ده نو مخکې به انشاءالله د دوی حالات نور ښه شي انشاءالله بل بھائی د اخلاص داسې یو اداره ده د دې خو دا چې شروع شوي ده د دې پروګرامونه مونږ ګورو او ماشاءالله دوی چې کوم امداد او دوی چې کوم یو اخلاص شروع کړی دی نو دا ډېر یو مستحق کار دی او زما ټولو مسافرو ته بلکې د وطن کې چې څونه کسان دي دغه کسان دي هغوی ته زما دا یو ریکویسټ دی چې یاره بھائی د دوی سره وردېږئ د دوی سره مرسته وکئ چې دوی د داسې یتیمانانو آواز اوچتئ د داسې خلکو غریبانانو آواز اوچتئ نو تاسو ورسره مرسته وکئ ډېره مننه عمران بھائی الله دې خوشحاله او باد لره بچی اوس له دا لږې پیسې در کومه
په دې باندې که د کور داسې ضرورتونه وي ستاسو د سکول کپړې پیزار کتاب سره نیمګړتیاوې هغه پې ځان ته پوره کړئ انشاءالله. او ډېر زر د عمران بھائی سره به زه به رابطه کې یم ستاسو ګاونډي دی انشاءالله چې څه داسې کاروبار سره روزګار موږ روان کړو تاسو له د هغوی نه څومره پیسې راځي هغه به تاسو ته میاشت په میاشت میلاویږي ځکه چې دا ستاسو د ژوند یو سرمایه ده. موږ به کوشش دا وي چې په دې پیسو باندې ستاسو دا کور مخ په وړاندې لاړ شي بیا سوداګانې خرڅول ته ستاسو ضرورت را نه شي. ولې عمر ستاسو داسې روان دی بچی چې عمر ډېر په تیزۍ سره ځي دې نه بعد تاسو بیا بازار ته سودا خرڅول نه شئ راوتی بلکې چې په دې پیسو باندې ستاسو دا ژوند مخ په وړاندې لاړ شي. انشاءالله موږ به یو داسې کوشش کوو په دې کې باندې ستا دا کم ماما چې دا زموږ سره موجود دی نو د هغه سره به هم موږ په رابطه کې یو چې ستاسو وایي څه وایي تاسو څنګه وایي انشاءالله موږ به هغسې کوو او ستاسو دا خدمت په کوشش کوو چې په ښه طریقې سره وکړو دا خدمت څنګه ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځېږي. صحیح ده بچو؟ صحیح ده. تاسو چې څنګه وکړو هغه موږ ته منظوره ده. ښه ملګرو څنګه تاسو پروګرام وکتو د عمران بھائی خبرې مو واورېدې انشاءالله او ډېر زر دی د دې به درېیمه کړی موږ شیر کوو انشاءالله. ستاسو سره چې هغه پیسې په کم ځای کې ولګېدې د چا سره بندې شوې په څه طریقه کار باندې کوشش به زموږ دا وي که موږ ته پکې ستړي وي خو د دې بچیانو د ژوند همدغه یوه سرمایه ده ځکه چې د بچي سرمایه چې وي هغه پلار وي او چې کله د پلار سوری نه وي نو چې د پلار نه څه پاتې وي حق د ژوند سرمایه وي دې بچیانو ته هېڅ نه دي پاتې شوي. همدغه یوه سرمایه وه چې کومه هغه ستاسو غونته کې غیرتمندو مسافرو پښتنو درې خپلو بچیانو سره شریکه کړه نو تاسو خو خپل فرض پوره کړه خو زموږ فرض پاتې شو چې په داسې ځای کې ولګي چې بې ځایه لاړې نه شي او په کال نیم کې سر یې ختم نه شي بلکې دا پیسې داسې شي چې مخ په وړاندې دا کور بوزي او ستاسو دپاره یو صدقه جاریه مو ګرځېږي. دې نه علاوه زموږ چې کم یو پروګرام شوی نو په هغې کې یو ملګري بیګا ما سره په پرسنل رابطه کړې وه پروګرام د اختر نه مخکې دویمه کړی ریلیز شوې وه چې په هغې کې هغه 19,100 روپۍ را لېږلي وي بادر بھائی خو هلته کې د هغه به لاست نمبر 0623 باندې مونږ هغه پیسې ایډ کړي وي او هغه د نوم په تمه نو بالکل د پاکستان په لیسټ کې په 10 نمبر باندې 0623 لاست نمبر د یو کې نه 19,100 روپۍ په هغې کې ایډ شوي دي او هغه تپوس کړی بیګا چې زما هغه نوم پکې رانغی نو هلته کې هغه نوم نو ظاهر کړی مونږ هغه پیسې په لاست نمبر باندې ایډ کړي دي بالکل هغه پروګرام تاسو هم کتی شئ. مقصد د وینا دا دی بادر بھائی ته ما په پرسنل باندې هم میسج لیږلی دی او هغه میسج ایکسپټ کړی دی چې بالکل ما پروګرام وکتو زما هغه پیسې ایډ شوي دي هغه کور ته میلاو شوي دي خو صرف د خبرې مقصد مې دا دی چې که چېرې تاسو څه پیسې د یو کور دپاره راولېږئ نو موږ هم انسانان یو غلطي هم کیدی شي یو کمی زموږ نه هم راتلی شي دا پیسې 3-4 ځایه واوړي راواوړي او اخرنی حد چې راځي نو د لیسټ له راځي نو مقصد مې دا دی که چېرې ستاسو 1 روپۍ هم وي یو کور لی ورکئ او هغه په پروګرام کې را نشي نو سوال کول ستاسو حق دی جواب درکول زموږ فرض دی چې څومره پیسې راغلي دي ولې دا پیسې نه دي ایډ شوي یا په څه بیس باندې اکثریت داسې وشي د پروګرام دویمه کړی راشي پیسې لیټ شي نو که داسې تاسو ته په کم ځای کې هم دغه راځي پکار ده چې تاسو د خپلو پیسو تپوس وکئ ځکه چې موږ په دې باندې خوشحالېږو چې تاسو پیسې ورکړي دي کور ته ولې نه دي رسېدلي څه کمې راغلی دی په کم ځای کې راغلی دی د هغې به انشاءالله انکوایري کوو خو چې څنګه تاسو په مینه محبت په اخلاص باندې اخلاص له پیسې ورکوئ نو همدقسې په اخلاص باندې په مینه محبت او یو عبادت په مونږ ګڼو هغه کور له په یو داسې بیس باندې ورکوو چې د هغوی د یو ټیم نه بلکې صدقه جاریې په طور ته حیات هغوی په کار راشي. زموږ سره اوسئ اخلاص سره اوسئ اخلاص ته دردېدلو آواز دی د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکړي اجازت ده الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او سبا ماښام زموږ د یتیم آواز پروګرام چې کوم د رمضان لپاره ودرولې ان شاء الله هغه پروګرام مونږه باقاعده جاری بساتو. سبا ماښام زموږ د حصار بابا تو تکان یو دردېدلې داستان روان دی د اخلاص سره اوسئ.